बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ख़वागो वरिदुनको मशरानो और कशरानो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي और ژوند په موضوع کې به د ځانو نازیه اقبال چې پښتو مشهور سندرغاړه دی او د وخت په لندن کې ژوند کوي. هغه خاندان سره ډیره زیاته افسوسناکه واقعه پیښه شوې ده په لندن کې. هغه لور مړه شوې ده. لوري څنګه مړه شوله دوستانو د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکام. نازیه اقبال په سرو سترګو باندې جاړي او که تاسو ټول خبرو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی وایي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو نازیه اقبال چې یوه مشهوره سندرغاړه ده د پښتو ژبې یوه مشهوره فنکاره ده. اول پاکستان کې ژوند کولو بیا چې کله پاکستان ورته د هغه خاوند ته نشنلټي نه ورکوله ولې چې هغه چې کوم میړه و هغه د افغانستان و نو هغه پاکستان پرېښولو او په لندن کې د پاکستان پسې ډېرې زیاتې بدې رټې ویل. دې نه مخکې نازیه اقبال د لوڼو سره هغه ورور زیاتي کړې وه او هغې نه بعد نازیه اقبال خپل ورور د پانسي مطالبه کړې وه د عدالت نه. دوستانو هغې نه بعد نازیه اقبال پاکستان پرېښی او لندن ته لاړه وه او هلته امیګریشن اپلای کړي او دې ټیم کې هغه د لندن شهري ده. لندن کې هغې لور سره بیا چې کومه واقعه دلته پاکستان کې اوسه پیښه شوې او خپل ماما اوسه غلط کار کړی لندن کې اوسه داسې یو کار وشولو چې کوم د نه کولو ولو هغې لور سره یو ځل بیا جنسي زیاتې وشولو او هغه دې ټیم کې په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې ده. لورې مړه شوې نه ده. مړه کېدو والا نیوز چې ده هغه بالکل فیک ده بې بنیاد ده. هغې سره زیاتې شوې دي جنسي زیاتې شوې دي هغه په هسپتال کې ده. دوستانو کله الله پاک دې ټولو لوڼې محفوظ وساتي په امن کې وساتي په پردې کې وساتي په حیا کې وساتي. الله پاک دې هغو باندې هېڅ آفت نه راولي خو چې کله مور و پلار ګناه چې وي هغه کله نه کله الوات نه وځي او د زنا یو داسې قرض ده چې هغه به تا خاندان کې به وځي که نن وځي که سل کاله بعد وځي خو تا د خاندان نه به مونږ خلک دې خبرې سوچ نه کوو چې کوم غلط کارونه مو کړي وي هغې بیا سزاګانې مو خپل الوادونو نه وځي. الله دې مونږ ټولو ته نیکې لارې هدایت وکړي. الله پاک دې مونږ ته نیکه لاره وښیي چې مونږ په هغه باندې ځو. نازیه اقبال سره اول هم دغسې شوي دي په پاکستان کې خپل ورور ورسره داسې کړي نن ورسره په لندن کې دا کار وشولو.